په سټیج باندې زما ډېر عزتمن مشران شکیل خان سابقه منسټر د ملکان زمونږ مېلمه دی نور زمونږ د ضلع چارسدې کم امنیز ام پی ایس ضلعي انتظامیه زما د پی کې 62 ډېرو عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو ټولو ته په جمع السلام علیکم ملګرو مشران زیاتې خبرې به کوي خو زه دا یوه خبره کول غواړم نن چې تاسو کومه جلسه کنونشن چې جی په شارټ نوټس سره چې دی تاسو دا په څونه ګڼ تعداد کې راغلي یې د دې نه ثابتېږي دا چې په 8 فروری به پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه دلته مکمل طریقې سره که زمونږ ان اې ده او که پي کې ده هغه تاسو ګټئ انشاءالله دویمه خبره دا کومه جي چې دا کوم نن دریم کنونشن دی په ضلع چارسده کې او ضلع چارسده کې لومبنی کنونشن دویم کنونشن دا دریم کنونشن خو چې دا په څه طریقې سره دا کنونشن کېږي او څونه کامیابې کېږي نو ثابته دا ده چې ضلع چارسده مخکې هم د پاکستان تحریک انصاف وه اوس هم ده او بیا به هم انشاءالله او یاد ساته د پاکستان تحریک انصاف ورکر سره چې کم زیات دی د 9 مهینه بعد شوی دی د دې بدل به خو ته اخلو که نه د دې پی ډي ایم نه به دا بدل په 8 فروری باندې الو انشاءالله الو به دی عمران خان نه به اوټ ورکوو بیټ ته به اوټ ورکوو لاس اوچت کې واده وکړې بیټ ته به اوټ ورکوو واده ده لاس وپړکوئ ډېرو مهرباني د اشنغر د چارسدې ډېرو زیاتو عزتمندو ملګرو د پاکستان تحریک انصاف ازمرو تاسو ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم عزتمندو ستاسو د ټولو د طرفه د خپل طرفه خپل درون مېلمه شکیل خان ته هرکلی وایم چې راغلی دی سره د دې دونه رکاوټونو سره د دې دونه تکلیفونو تاسو له ځان را رسولی دی او ستاسو د محفل یې ښایسته کړی دی ما ته وی وایي دا چارسده ولې دونه تورزنه ده چیرته کې مخکې دي پولیس هم ورسره وایي زور نه شي کولی نو ما ورته وی چې په چارسده باندې الله تعالی ډېر لوی احسان کړی دی ډېره زرخیزه ځمکه یې وله ورکړې ده ډېر نران خلک یې وله ورکړي دي او د تحریکونو نه وتلي خلک یو ته وګورئ صرف دا یوه خبره کوم دلته کې تورمزو باباجي صاحب په شان خلک تیر شوي دي دلته کې د محمد امین جي صاحب په شان دي کردار والا خلک تیر شوي دي دا علاقه چې کومه ده د خان عبدالغفار خان علاقه ده دا علاقه دی پیدا کړې زمونږ حیات محمد خان شیرپو دی دې علاقې هم د دې اشنغر د شمالي اشنغر کو په موږ ښه لګي او کو په موږ بد لګي سالان محمد شالي یې پیدا کړی دی دا د عزتمندو خلکو علاقه ده دا د زورورو خلکو علاقه ده نو موږ نه خان صاحب همدغه تمه کوله چې ماله به انصاف راکوې ماله به انصاف راکوې موږ وایو چې چارسده به په تا باندې سرونه قربان کړي انصاف څه شی دی موږ به په خان صاحب باندې خپل سرونه قربان کړو